أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الأنعام 37 نمبر آیت. په دې آیات کې د مشرکانو هغه اعتراض جواب شوی دی چې هغوی دا مطالبه کوله چې زموږ فرمایشي معجزې دا ولې نه نازلېږي او زموږ فرمایشي معجزو مطالبه ولې سرته نه رسي. آیا نبی علیه السلام دغه معجزو باره کې ولې خاموش دی؟ الله تعالی دا ولې نه نازلوي؟ نو الله تعالی د هغې جواب ذکر کړی دی. الله تعالی وایي وقالو او وایي د مشرکان لولا نزل علیه آیة چې ولې نه نازلېږي په دې باندې هغه معجزه فرمایشي. آیتونه مراد هغه معجزه ده چې کوم دوی غوښتله او دوی د فرمایش مطابق وه. د هغې بحث مخکې موږ کړی ده چې دوی 3 قسمه معجزې یادولې او په هغې پورې نښتلي. یو په هغې کې د مکې د غرونو نه سونا جوړېدلو او دویم مړي د قبرونو نه راپاڅېدل او کور ته راوستل او ځان سره کېنولو او دریم نمبر د مکې نه غرونه لرې کول او دغه ځای کې ښایسته بنګلې او نهرونه او کورونه دا باغونه جوړول بیا پکې اوسېدل. دې مطالبې وي. چې کله دا مطالبې پوره نه شوې نو دوی اعتراض وکړو چې لولا نزل علیه آیة ولې نه نازلېږي په دې پیغمبر باندې یوه نښه یعنې فرمایشي معجزه. معجزې خو ډېرې نازلې شوې 360 خو مشهورې معجزې دي خو دوی هغې ته معجزې نه ویلې صرف د 3 خبرو ته معجزې ویلې. من ربه طرفه د رب خپل نه قل ته ورته ووایه ان الله قادر على ان ينزل آیة ولكن اکثرهم لا يعلمون. ته ورته ووایه ای پیغمبره یقینا الله تعالی قدرت لري په هغه څه باندې على ان ينزل آیة په نازلولو د فرمایشي معجزو باندې. فرمایشي معجزې هم الله تعالی نازلولی شي په دې قدرت لري ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک د دې په انجام باندې نه پوهېږي. یعنی فرمایشي معجزې چې کوم نقصان لري کوم قباحت لري د هغې په انجام بیا خلک پوهېږي نه چې نقصان یې څومره دی او الله تعالی په نقصان باندې پوهېږي. نو په دې وجه باندې دا معجزې نازلې نه شوې. مخکې موږ د دې خبره کړې وه چې فرمایشي معجزې پوره کېدل د دې 2 غټ نقصانات او ځای په ځای باندې هغه په قرآن هغې ذکر کړی دی. فرمایشي معجزه یو دا ده چې الله تعالی په علم کې د خبر د مخکې نه موجوده وه چې دوی دا کومې مطالبې کوي نو د دې وجه نه کوي چې موږ مطمئن نه موږ مطمئن کړو. اطمینان خبره نه وه بلکې ضد د وجې نه سوالونه کول او چې کله سوالونه د ضد په بنیاد باندې نو ایمان ښکاره خبره ده چې نه راوړو او چې کله معجزې نازلې شوې نو سحر بیا ورته ویلې دا ښکاره خبره ده لکه څنګه چې د مخکې نه معمول روان دی. د عیسی علیه السلام زمانه کې هم داسې وشوه صالح علیه السلام زمانه کې هم داسې وشوله. نو د معجزو نازلېدلو نه بعد هغه مقصد چې هغه د خلکو مسلمانېدلو هغه مقصد بیا هم نه حاصلېدل. کوم چې ضدي خلک هغه ایمان نه راوړ په هېڅ حالت یې نه راوړ نو دغه نازلول فایدهمند نه شو. دویم نقصان یې دا دی چې کله فرمایشي معجزه الله تعالی نازله کړي خلک یې وغواړي او الله تعالی مکه نازله کړي او خلک د هغې بېقدري وکړي وي نه مني نو بیا رسل باندې هلاکېږي بیا الله تعالی مهلت نه ورکوي. اوس یې فلحال کافران دي خو الله مهلت ورکړی دی او چې کله معجزه نازله شي فرمایشي بیا مهلت ختمېږي د دوی نه. نو الله تعالی وایي چې دغه معجزه هم نازلولی شم په دغې قدرت لرمه ولکن اکثرهم لا یعلمون لیکن اکثر خلک د هغې په انجام بیا نه پوهېږي چې انجام یې څنګه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وما من دابة او نشتر هیڅ یو ژوندی سره دابه هر هغه شی ته ویل کېږي چې هغه ساه لري. کل ما يدب على الأرض فهو دابة. هر هغه شی چې په ځمکه باندې ګرځي راګرځي او حرکت کولی شي هغې ته دابه ویل کېږي. نو بیا د کچي میږي نه راونیسه د آتي پورې او د غټو غټو میانو پورې دا ټولې دابې کې راځي. پښتو کې خلک تعبیر په ژوندي سرې سره کوي چې ساه لري ژوندی وایي نشته هېڅ یو ژوندی سری په الارض په ځمکه کې ولا طائر او نه هغه مرغان یطیرو چې الوځي بجناحیه په خپلو وزرو باندې الا امم امثالکم مګر دا ډرې دي ستاسو په شان ده کې ما فرطنا فی الکتاب من هیڅ کمی نه ده کړې په کتاب کې چې هغه لوح محفوظ دی من شیء هیڅ شی ثم الى ربهم یحشرون بیا به خپل رب ته دوی جمع کېږي. په دې آیات کې 4 سبقونه غټ غټ پراته دي. یو سبق په دې کې دا ده چې الله تعالی په هر څه باندې قادر دی. دا مضمون پکې ثابتېږي ځکه هر یو ژوندی سری هر یو مارغو چې د هغې شمار د انسان د وس او دغه نه د وس نه د قدرت نه بهر خبره ده چې انسان وشماري چې د مخلوقات څومره دي
د دې مقدار څومره دی او دا چرته وسیږي دا څه خوري د دې ضرورت څنګه دي دا د انسان د وس خبره نه ده خدا دومره مخلوقات هر قسم ژوندي ساري که په سمندر کې دي کبره وچه باندې دي چې ځمکه سره تعلق دی او څومره قسمونه د مرغانو چې په هوا کې په خپل وزر باندې الوزي دا ټول چې کوم دي الله تعالی او امثالکم استاس بشانده کې خلق دي استاس بشانده کې ډلې دي څنګه تاسو انسانان او الله تعالی ته محتاج دي دغه مخلوقات هم الله تعالی ته محتاج دي څنګه تاسو ټول اعمال چې کوم دي نو بلغ محفوظ کې موجود دي ټول مستقبل او راتلونکي او تیر هغه موجود دي دغه شان د ټول مرغانو شمار د هغه ضرورت او د هغه مقدار د الله تعالی په علم کې په تقدیر کې لیکل شوی دی موجود دی دغه شان کې دغه زنه مخلوقات چې کوم دي ژوند ساري نو دوی ټول د خپل ژوند هغه د ګټ او تاوان لاري پیژني خپل دشمن پیژني او د کامیابی او د شکست هغه ځګي نه دوی پیژني ځکه د انسانانو نه یریږي د درندگانو خواته نه ورځي د پښوګانو نه تختی ځان دي ساتي سوجنه الله تعالی د شعور ورکړي د جداري دشمن د خرابي نو بده کې چې سړی خپل دشمنو پیژني خپل ضرورت پیژني د خپل ژوند مقصد پیژني نو بده کې دغه مرغان او ژوند سره تاسو په شان کړي تاسو پیژني هغه پیژني نو بده کې د الله تعالی کامل علم کامل قدرت ذکر شو دویم دا بحث د موضوع د قیامت ځکه الله تعالی وایي چې دا ټول چې کم دي ثم الى ربهم يحشرون بیا به دا ټول خپل رب ته جمع کیږي دغه څومره مخلوقات چې ژوند ساري او انسانان دا ټول به الله تعالی مخې ته حاضرېږي د قیامت په ورځ باندې دا ډېر زیات روایتونه ثابت دي ابن کثیر ابن جرير په دې باندې مشهور روایت نقل کړي دي چې حیوانات په ټول په قیامت کې راځوند کیږي الله تعالی مخې ته حاضرېږي نو د دې کې د قیامت hebat او دغه لویواري ته اشاره شو او بل بکې او دا مسله معلومه شو چې قیامت ډېر خطرناک څه دی ځکه انسانان چې مکلف دي پیریان دا خو پرې دوا چې بده کې به حیوانات هم د الله تعالی مخې ته پیش کیږي تمام ژوند ساري به پیش کیږي د قیامت hebat ته اشاره شو سلورم نمبر پکې دا مسله ثابتېږي چې کوم شیزونه ته چې کوم حقوق العباد ویل کېږي د انسانانو حقونه د بندګانو حقونه یا د مخلوقاتو کوم حقونه دي نو دغه حقونه دومره اهم او ضروري دي او دومره لازمي دي چې د انسانان چې مکلف دي خو پرې د حیوانات هم د الله تعالی مخې ته پیش کیږي د خپل انصاف او د عدل پیش کولو لپاره او حدیث مبارک کې دی نبی علیہ السلام فرمایي چې تمام حیوانات به د الله تعالی مخې ته حاضر شي تر دې حد پورې چې په دنیا کې یو خکرو والا بيزي یو بلا کونډي بيزه بخکر باندې وهلي یو کمزوري بيزه وهلي نو الله تعالی به دغه کونډي لخر ورکي دغه کمزوري له بواس ورکي او دا بر طاقتور به خپل اخکر باندې بیرته وای خپل قصب دیوالي دغه نه بعد بخاورش یعنی حیوانات چې کوم یو بل باندې حقونه پاتې شوی دي په دنیا کې نو حیوانات مکلف نه دي انسان او د پیرین علاوه نور مخلوقات د مکلف نه دي خود عدل او د انصاف په باره کې دا به هم د الله تعالی مخې ته پیش شي او د یو بل باندې چې څور اړولې دي هغه قصاص بلته واخیستل شي نو انسان چې مکلف دی او بیا اشرف المخلوقات دی بیا پسې پیره دا غي بس وی چې دا غي بس شي پاتې کیږي نو هیڅ شي نه پاتې کیږي دوی به خامخا الله تعالی مخې ته پیش کیږي او دوی سبا د تمام اعمال حساب کیږي ته چې کم شې چې نیولې ده چې ته څومره ضرر رسولې ده څومره پټنشن خپګان کې چولې ده هر څه چې کړی دي د ټول به سره پورا پر حساب کیږي ځکه چې حیوانات سره به د باب کې حساب کیږي چې غیر مکلف مخلوق دي او به څه به خامخا کیږي نو بده کې د حقوق العباد اهمیت طرف ته اشاره شوه دا څلور سبقونه په دې آیات کې موجود دي الله تعالی والذین کذبوا بآیاتنا هغه کسان چې نسبت دروغ کوي زموږ آیاتونو ته دا زجر د کافرانو لپاره او د سری د نبی علیہ السلام لپاره هغه کسان چې نسبت دروغ کوي آیاتونو زموږ ته یعنی شرعي احکام د عباس او پرسوده غني سمون کارن دي د ویلو د حق نه او بوکمون او چاړیګان دي یعنی بعدي غوګون باندې دي حق وینا نشي اوریدلې او که یو اوري دغه د اوریدلو برابر نه ځکه قبلې خو نو اوریدل او نه اوریدل یو شان تکش دا شان دوی چړایګان دي یعنی په خپل باندې بچت رښتیا خبره وانه اوري د حق خبره به وانه اوري دا زدو کینې دومره لیونی کړی دي چې نه به حق خبره اثر کوي او نه د دې خوري نه د رښتیا او د حق خبره چته کې گزي ټول عمر له دروغ وای دوکي بکای او چرته کې د خیر زګینو کې د قرآن او د حدیث په درسونو کې بناسته باندې به ونی نه چرته د علما او د نیکانو خلکو محفلونو کې به ونی نه زګه چې دا الله تعالی په دې عذاب را وستل دي چې سمون کارن دي د اوریدلو د حق نه حق خبري دوی نه اوري کارن شوی دي او چاړیګان دي د ویلو د حق نه فی الظلمات فتیرو کې دي د جهالت چې کوم دي د ګناهونو ډیر شاخونه دي او ډیر طریقې دي دروغ ځان له ظلمت ته ګناه ده دغه شان کې حرام خوري ځان له ګناه ده دوکه بازی ځان له ګناه ده
دغه طریقه باندې راواخل نو هر شی چې ځاله ګناه شو، هر ګناه چې دن په منزله د یوې تیاری باندې ده. دا ټول ګناهونه چې راجمع کړي دي نو ظلمات جوړیږي، ډېرې تیاری دي جوړیږي. الله تعالی وایي دغه مجرمان پر ډېرو تیارو کې دي، په ډېرو ګناهونو کې پراته دي. مَن یشاء الله یضلله، هغه چا لره چې الله یو غواړي نو ګمراه کوي. الله تعالی کله غواړي، الله تعالی هغه انسان د پاره هغه وخت غواړي او ګمراه کوي چې کله انسان ضد شروع کی، د اسلام په مقابل کې ضد شروع کی چې دا حکم شرعي دی خو زه نه منم او ځکه نه منم چې دا پلان کې د خلی وینا را ځکه نه منم او د پلان کې سره خو زمان نه لګي نو په دې وجه زه نشم منلای. یا دا حکم به اسلامي خدا زمونږ د رواج خلاف دی، زمونږ د مشرانو په دې باندې عمل نه کړي نو په دې وجه زه نه منم، خو شرعي حکم دی خو نه منم. نو په دغه طریقه باندې چې کله حکم معلوم شي د شرعي دی او سړی نه مني دا ضد شي او چې کله ضد شروع غنو الله تعالی دې ته هدایت نه کوي، الله تعالی خامخا بیلاری کوي. دویم نمبر چې کوم دی ظالم سړی، ظالم سړی ته الله تعالی هدایت نه کوي. کله چې ظالم په ظلم باندې لاس پوري کوي، د اسلام خلاف بغاوت شروع کوي، د مسلمانانو د مخلوقات سره ظلمونه شروع کوي، نو هغه بارک الله تعالی صریح قانون بیان کړی دی چې ان الله لا يهدي القوم الظالمين. الله تعالی ظالمانو ته هدایت نه کوي. نو دا کې نګر خلق ظالمان خلق دا به ټول مولا به د کوپر باندې کلکی پر خپل ناجایز باندې بکلک ولاړی، هغه د لپاره منګړت دلایل وای، زور به استعمالای، پیسې به استعمالای، خدای خلکو حق در واستل دا د وسنه به هر خبره ده ځکه چې الله تعالی قانون دا د سمت نه راولي. چې کله نه راولي نو بیا به د لپاره ته عمل بسکه کم نه سوچه کافرانو د اسلام په مقابل کې د هغه په مقابل کې الله تعالی جهاد فرض کړی دی او کم چې اسی گمراه خلق دی یا کم خلکو چې کم چا چې بدل لار کې وسنه کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا د جرس خلکو ته آزار کا خیری به ورته کولی او د نبی علیہ السلام د قنوت نازله هم دغه شانته کې نقل الله چې اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمود وآل فرعون. الله د عادیان او سمودیان او شانته کې هلاک د فرعونانو شانته کې هلاک. ځنې خلک په دې مسله کې خطا دي چې یاره نبی علیہ السلام خیری بالکل نه دی کړی. نبی علیہ السلام خیری په طائف کې نبی علیہ السلام نه کولی، په ابتدا د اسلام کې نبی علیہ السلام نه دی کړی، په دې وجه نه دی کړی چې هغه کسان ته حق نه ورسېدلی. حق چې کله ورسېد بیا نبی علیہ السلام خواهش دا لارو چې د دې په اولاد کې به الله تعالی خلک پیدا کړي، ځکه اسلام ابتدا ده ډېر احکام سره ناشنا دي، د کې چې دروغ هم دی اورېدلی، ډېر افواګان هم خوري شوي، نو په دې وجه باندې په اولاد کې به خلک پیدا شي، ځکه دا حق دین د منلو دین دی خامخا به څوک مني. خو چې کم کسان به د ټولو حالاتو کې د دومره اوږد د اسلام دومره لوی دور نه وروسته بیا هم خپل جهالت باندې خپل ضد باندې کلکو، هغه باره کې باقاعده نبی علیہ السلام خیری کړی دي، هغه کې ابو لهب هلاک شوی دی، د غزوه هلاک شوی دی، ډیر کسان ډیر خراب شوی دي. دغه شان کې د خندق په واقع کې نبی علیہ السلام ته خیری کړی دي او بیا طریقه نه کده چې کله ظالم په ظلم باندې لاس پوري کو، د مسلمانانو قتل عام، د مسلمانانو وجل، د هغوی خرابول، گمراه کول، بلارې کول، کم چې د علماء سو کردار دی دا کارونه شروع کړل، نو په دې ټیم کې ته خیری پکاري ته دعاګانې کار نه ورکړي. نو الله تعالی یو مې هغه چا درجو غواړي یجعله علی صراط مستقیم، وګرځي هغه لپاره په لار سم باندې. الله تعالی فضل دا دی چې بس چالم جو غواړي سم لارې ته راولي، خو قانون دا دی چې ظالم او کې نګر کس نه راولي حقیقت. قل ورته وای ارایتکم ان اتاکم عذاب الله، ارایتکم اذا خبر کم تاسو اصل کې ردی الفاظ او حقیقت دسې دي. ارایتکم آیات تاسو لیدلې دي که تاسو لیدلې فاخبرنی نو ما خبر کوي، پورا جمله دسې ده، خو شارټ کټ مختصره معنی خلک دسې کوي چې ارایتکم خبر راکې ماته، خدای خپل معنی نه ده دغه الفاظ ځنې پاتې دي. ان اتاکم عذاب الله کراش تاسو ته عذاب د الله تعالی او اتتکم الساعه یا راش تاسو ته قیامت ناصاب غیر الله تدعون، آیات تاسو بد الله نه بغیر بل څوک را بلای ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یې. نو باندې کې زجر شته کافرانو لپاره، مشرکانو لپاره، او د مشرکانو خلاف دلیل الزامی هم شو. زجر دغه لپاره دسی دی چې تاسو کوم د شرک باره کوم تعلیمات خوروي، د شرک کوم دلایل تاسو وایي، دغه دلایل واقع دلایل نه دي، دا منګړت خسي دي او بده سره علمي یقین نه پیدا کیږي. تاسو په خپل به خپل شرک باندې مطمئن نه یې، دغه ثبوت دا دی چې کله تاسو په صاحب شي ګیر شي دا بوتان نه ير شي، دا قبرونه نه ير شي، دا تاسو نه یادوي، بیا به صرف الله تعالی یادوي. دا د خبرې دلیل تاسو په خپل شرک باندې مطمئن نه یې، تاسو په خپل شرک باندې دلایل نشته دي، دغه منګړت خسي دي. نو دا مسله معلومه شوه. دویم دلیل الزامی شو په خلاف د مشرکانو باندې چې مشرکانو تاسو په سخته کې الله یادوي
او چې سخت نه لاړ شي په بوتانو ته پراته یې نو ډېر کمقل خره کې نو سختو نه الله خلاصي او بیا پراته کې بل چاته پراته یې داسې کس چاته پراته یې جګه دې سم نه نو دا دلیل الزامي د خلاف شو نو هم زجر شو د مشرکانو لپاره هم دلیل الزامي شو و مقابله د مشرکانو کې ځینې علماء لیکلي دي چې دا توحید عقیده توحید شو په دې ترتیب سره چې دغه توحید په دعا ذکر شو چې کله تاسو پساو شي نو صرف الله رب علی او چې الله پساو نه به نه رب علی نو دا توحید په دعا شو چې سوال کول صرف د الله تعالی نه وکړي بس ا ټیم کې او کافرانو باندې څه کوله چې په سخت کې به الله نه کوله دعا او پراته کې به د نور نه کوله نو دا غي د فار زجر شو نو وېدا توحید په دعا ذکر شو چې په دعاګانو کې بس صرف الله تعالی رب علی او شرک څنګه نور اعمالو کې داخل لې لکه په عبادتو کې شرک کې دي په عقیده کې دي چې دغه څنګه کې په دعاګانو کې هم شرک شته دي هغه دا چې بغیر د اسباب ورته چا سوال کې یعنی مخه چاته وینا کې د زمان لګا نه دغه دعا نشو دغه سوال دی دغه جدا خبره ده خو چې کله د بغیر د اسباب ورته تاسو دې ځګن کې ناس یو د بابا نه سوال کې د بل چانه کې د عقیده لري چې د ما د خیر را رسول شي ډېر مشرکان په دنیا باندې دي شته دي نو مخلوق بغیر د اسباب نه جته د سوال نو دا شرک په دعا کې راځي او جسر د الله تعالی نه غواړي بل چانه نه غواړي د توحید په دعا شي نو دې کې رد شو د شرک په دعا کې چې د الله تعالی نه غوښتل د شرک دی او د کار باطل دی نو چې کله شرک په دعا رد شو نو توحید په دعا په خپل ثابت شو چې د الله تعالی نه صرف غواړي د بل چانه نه غواړي دا درې مسائل په دې کې ذکر شو